جمعې د مانځه طریقه مسلمانانو ورونو د جمعې د مانځه طریقه به ان شاء الله العظیم په دې ویډیو کې تاسو سره زه شریک کوم. کوشش وکړئ ویډیو مکمل وګورئ او د جمعې په مانځه باندې ځان پوهه کړئ. کوم خلکو ته چې د جمعې د مانځه طریقه ورځي بالکل هغې ته اجازت دی هغې تلی شي دا ویډیو د سکپ کې بل طرف ته دې لاړ شي. خو چې چاته نه ده یاده او یا چاته پکې څه مشکل دی بالکل دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. د ټول نه مخکې مسلمانانو ورونو د جمعې د مانځه 12 رکعتونه دي او دا یو خبره به د ځان سره نوٹ کړئ چې د جمعې 12 رکعته دي او دغه 12 په 12 چې دي دا ډک دي، یعنی په دې 12 رکعتونو کې به سورت لوستلی کېږي. د ډک او تش تعریف دې نه مخکې چې کومه ویډیو مونږ کړې وه په هغې کې ما بیان کړی و، دې نه مخکې هغې نه مخکې چې کومه ویډیو وه په هغې کې ما بیان کړی و. ډک هغه رکعتونه دي چې په هغې کې سورت لوستلی کېږي، سوره کوثر، سوره اخلاص یا د قرآن عظیم الشان نوره کومه حصه، او تش هغې رکعت ته ویلی شي چې په هغې کې صورت وغیره نه لوستلی کېږي بلکې وللضالین امین او بیا انسان چې دی رکو طرف ته ځي. نو د جمعې 12 رکعتونه چې دی دا ډک دي، په دې کې به صورت خامخا لوستلی کېږي. بیا ورپسې طریقه یې څه داسې ده چې په دغه 12 رکعتونو کې 2 رکعته فرض دي، باقي 10 چې دي دا سنت دي. فرض کم 2 رکعتونه دي، هغه 2 رکعتونه دي کم چې مونږ تاسو د امام صاحب سره په جمع کوو، هغه 2 رکعتونه چې دي دا فرض دي. باقي د هغې نه څلور مخکې چې کوم څلور رکعتونه مخکې موږ د امام صاحب نه کوو هغه هم ډک دي، سنت دي. بیا ورپسې د امام صاحب سره چې کوم 2 کوو دا هم 2 فرض رکعتونه دي او دواړه ډک دي. بیا ورپسې څلور رکعته چې موږ بیا د امام صاحب نه علاوه کوو نو هغه هم ډک دي، سنت دي. بیا ورپسې 2 رکعتونه چې نور کوو هغه هم سنت او ډک دي. لہذا دا د جمعې د مانځه طریقه ده. د جمعې مونځ چې دی دا د جمعې په ورځ کېږي او که چانه چرته د څه عذر د وجې نه د جمعې مونځ لاړو نو هغه به بیا خپل د ماسپښین مونځ کوي. یعنی یو سړی د هغه نه د جمعې مونځ پاتې شو د څه عذر مشکل په وجه باندې نو جمع لاړه تې نو بیا به دی ځان ته د جمعې مونځ نه کوي، بیا به دی صرف او صرف د ماسپښین مونځ کوي. نو لہذا دا د جمعې د مانځه طریقه وه. امید ده انشاءالله چې تاسو به زده کړي او ستاسو کوم مشکل و هغه به انشاءالله حل شوی. نو کوشش وکړئ دغه کلیپ دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او